سوال او جواب نشست هر اتوار په ورځ باندې په دې وخت باندې تاسو لایو پروګرام کې اوریدئ شئ او خپل سوالات چې د کولی شئ د فیسبوک د لارې هم او ټلیفون نمبر هم تاسو ته لګېدلی دی. استاد محترم رئیس دارالافتاء والقضاء پېښور حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه ستاسو د سوالاتو جوابونه درکوي. څه سوالات موږ سره راغلي دي. ابتدا کو موجوده د حالات او مناسبت سره اسماعیل هنیه په شهادت باندې حضرت به گفتگو مختصر فرمایي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تاسو ته مخکې دا یو کتاب ښکاري التحقیق الباهر الاشباع والنظائر شرح. نو الاشباع والنظائر مونږ سره دلته کتاب پروت دی هغه نه مونږ به درس کوو خو د دې شرحه موجوده نه وه. نو مونږ به ډېر یعنی کتاب حل کول د الاشباع والنظائر ډېر ګران کار دی علما کرامو لیدلی ډېر په چل ول په طریقه به مونږ د دې درس کوو خو مونږ سره د دې شرحه نه وه. نو دا شرحه التحقیق الباهر دا په شام کې هبت الله التاجي په 1100 کې لیکلې ده په عربی کې شرح ده د الاشباع والنظائر. دا ګران کتاب دی مغلق کتاب دی خو د دې شرحه مونږ ته مفتی نجیب الله فروقي صاحب راکړه چې ما وی چې نادره تحفه راکړه. ویني دغه شرحه اول خو ملویدان نو شرحه چې راغله نو مونږ ته راکړه چې تاسو د دې نه درس او تدریس کوئ او مونږ دپاره دعاګانې کوئ. نو مفتی نجیب الله فروقي صاحب ته زمونږ دارالافتاء ټول ملګري د زړه نه دعا کوي چې الله دې الله په علم کې په عمر کې په خطابت کې الله پاک ته برکتونه وشي. الله پاک دې د مدرسه د علم منبع او چشمه وګرځي. د ذات ته الله پاک د علم منبع او چشمه وګرځي. یقینا خپل خطیب دی الله دې په ژبه کې نورم برکات وشي. الله دې دا کتاب د لپاره د اولاد د لپاره د دوی مدرسې د لپاره صدقه جاریه وګرځوي. دا موږ ته ډېر ضروري ډېر اهم کتاب چې مونږ الاشباع والنظائر درس کوو خو ډېر په زور زیاتی سره هغه عبارتونه مونږ خلقول مونږ سره د دې شرح نه اوس مونږ د پر آسان شو. الله دې دته دنیا آخرت اسانتیا نصیب کړي. امين. تاسو وفرمایل چې اسماعیل هانیه صاحب په شهادت رسیدلی دی الله پاک ته هغه شهادت قبول کړي. امين. دغه اسماعیل هانیه چې دا په فلسطین کې د حماس مشر او حماس هغه ډله ده چې په دغه باندې حمله کړې ده په اسرائیل باندې. نو د هغې د مشر ډېر بهادر او دلیر کس و او په سیاسي میدان کې هم ډېر ښه پوه سړی و. د ټوله دنیا کې د تعلقات جوړول د ټوله دنیا علما کرامو سره بادشاهانو سره د فلسطین چې کومه مسله د قضیه د هغه ډېره ښه په طریقې سره وړاندې کړه ټوله دنیا ته یې وړاندې کوله. نو په دې وجه اسرائیل ووایي چې دا خو زمونږ خلاف میدان همواروي. نو دا په شهادت رسو. نو په ایران کې په شهادت ورسو. ایران هغه قوم دی تاسو ته معلوم دی په فیسبوک کې بار بار راغلی چې د میلمه راوغواړي لکه کوفې ولا ایرانیان چې کوم شیعګان. نو حضرت حسین رضی الله راوغوښتو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بیا په شهادت ورسو. حسین رضی الله ورته وی چې تاسو خو زه راوغوښتم نو هغه خلک دي دا میلمه یې راوستی اسماعیل هانیه چې په هر حال کې که دوی لاس وکړه نو دوی په ځای کې شهید شو. یعنې د دوی چې کومه رویه وه طریقه وه د شیعګانو روافظو هغه ژوندی کړه تاریخ یې بیا ژوندی کړه. او اسماعیل هانیه دپاره مونږ زړه نه دعا کوو الله د شهادت نصیب کړي. خو چې دی شهید شو نو دا معنا نه چې د اسرائیل وایي چې دغه مشن به ودري. دې په وجه باندې د شهادت په وجه باندې به خلکو ته حوصله میلاو شي او نور اسماعیل هانیه به پیدا شي فلسطین کې بلکې پیدا دي. او د شهادت په وجه به الله پاک فلسطین ته ازادي انشاءالله نصیب کړي. اسرائیل ته به الله پاک شکست نصیب کړي. الله دې ذلت ورته نصیب کړي. جزاک الله. دا یو سوال دی مختلف کمپنیانو سره د بیمې شرعي حکم. بیمه یو خو بار ملکونو کې وی کنه چې دا خبر ملکونو کې په پاکستان کې څومره بیمه دي کنه انشورنس چې د چې کم دی په دې کې درې بیماری دي ګونهونه دي پکې. یو پکې قمار دی سود دی پکې دریم پکې غرر دی پکې. غرر چې ته وبس نه دوی خو پکې دي یعنی قمار جواری پکې شته سود پکې شته. د بیمه چې کم ده نو ځانونه بیمه کول لایف انشورنس وي او کا جرنل انشورنس وي. لایف انشورنس چې د زندگی بیمه کول خپل ځان بیمه کول حتی چې اندامونه خلک بیمه کوي
او جرنل انشورنس کې دا کارخانه او ګاډي ماډي د جرنل د سامان پکې راځي نو دا دواړه جایز نه دي. ځنه انشورنس کمپنۍ چې کمی دي بیمه کمپنۍ آغازان سره فتوی ګرځوي د تکافل، یعنی د بیمه یو متبادل دی چې د بیمه متبادل څه شي دی چې هغه عقد برابر کې نو هغې ته ویلی شي تکافل. نو دا بیمه خو به خو دغه بیمه چې برابر یې کې متبادلې درته پیش کړی علما کرامو ته تکافل وي نو دغه دا سم جی ادرلو کراچۍ تقی عثماني صاحب دغه پیش کتابونه پې لیکلی شي نو دغه د بیمه ولا چې څومره دي دا ځان سره دغه فتوا ګرځوي وایي چې دا بیمه ځان بیمه کا او موږ سره دغه فتوا ده. په فتوا کې خدا نه دی لیکلی چې دغه سړی چې دا پر اشتیا باندې صحیح بیمه کوي تکافل کوي. فتوا کې خدا لیکلی شوي چې بیمه متبادل دغه دی. نو آیا دا متبادل دوی عملی کړی دی؟ نو موږ نه دی لیدلی چې عملی کوي. څومره بیمې والا دلته راغلي دي یا موږ ته پوسټ یې کړی ټوله دغه رواجي دغه سودي بیمې کوي. نو د بیمه نه ځان وساتئ او دې سره سره د بیمه کې ملازمت چې کم دی یعنی نوکري پکې کول دا هم جایز نه دي لکه څنګه د بینک نوکري داسې د بیمه د دواړو حکم یو دی. او چې څومره کسو کوی چې ما سره فتوا ده نو فتوا خو در سره شته ده خو دا فتوا خو در سره نشته چې ته کومه بیمه کوې دغه جایزه ده. او بله دا چې ته کومه بیمه کوې پیسې جمع کوې پول دې جوړ کړه کومې طریقه کار تکافل هغه ته کوې خو عملي طور باندې په اسلامي طریقې باندې تکافل نه کوي. صرف د فتوی حد پورې وایي چې مونږه بیمه اسلامي ده. نو دې دا نقصان دی لکه یو سړی بینک کې سود کوي هغې ته څه وایي ګناه وایي او بل سړی دی چې هغه سود هم کوي اسلام ورته وایي نو دا ډېر نقصاني خبره ده. ها صحیح دی زندګیت نه دا کفر شو ځکه چې کفر ګناه ته ګناه نه ویل دي. اسد الله ابو هیبت الله صاحب وایي چې خیام هغه جنتي دی سیخ سی ګوره ورته په دې فتنو د ورکې څوک په مدرسه کې اوسي څوک په مدرسه کې اوسي. دې سوال څه مطلب؟ اسد الله صاحب مونږ پوه نه شو الله دې ستاسو په حال رحم. رحمان الله درویش صاحب فرمایي چې السلام علیکم. الله پاک ته رحمان الله درویش صاحب عزت من کا الله پاک ته پہلے عمر کی برکت واشو. آصف خان وایي چې جماع سے پہلے طلاق پر عدت ہے جماع سے پہلے طلاق پر عدت ہے جماع نه مخکې په طلاق باندې ها پوه شو. دی وایي چې که دا عدت چې کوم حکم دی دا سره استبراء رحم د پاره دی وایي جماع دی نه کړي قبل الدخول یعنی کتا نه یو خو دوه صورتونه په د مسله ځان پوه کا آصف خان سره. یو دا صورت ته چې تا کویدن کړی دی نکاح ته کړی دی کویدن دی کړی خو کور ولا دی راوستې نه ده نه ور سره پټ چېرته میلاو شوی په کویدن کې ور سره پټ میلاو شوی هم نه نو دې ته ویلی شي د دخول نه مخکې طلاق ته واچو نو دې باندې خو عدت نشته. بله مسله دا ده چې تا کویدن کړی دی خو پټ پټ ور سره میلاویږي کمرې کې میلاوېدلو دا معنا نه ده چې ته ور سره جما کوې یعنی ملاقات ور سره کوې نو دې باندې عدت شته ده بیا. بله مسله دا ده که ته دا وایې چې تا راوړله کور وله دې راوړه خو ور سره میلاو شپه دې ور سره تېره کړه خو میلاو شوی نه خو چې را دې وړه شپه دې تېره کړه که میلاو شوی وي او که نه یې میلاو شو په دې به څه شوي عدت به پوي طلاق ته چې ور. نو ته کم صورت تپوس کړی آصف خان صاحب؟ درې وړه صورتونه مونږ ذکر کړ. بلال خان وایي چې سلام مفتی صاحب الله پاک دې ستاسو کامیاب کړي الله دې بلال صاحب ستاسو عزتمن کړي ډېر عزتمن شي. عمر صدیق وایي چې مفتی صاحب اپنا واٹسپ نمبر بھیجیے. جی شکریہ دا ووایه ټلیفون ولې به فورن وای ټلیفون باندې کوم تاسو نمبر ښکاری 091523664 دې نمبر باول ویږي. حرمت مساهرت تفصیل بیان حرمت مساهرت تفصیل حرمت مساهرت هغه محرمات چې تا باندې ابدي تور باندې حرامي دي هغه سره لمس کول د شهوت په نیت باندې لمس ور سره کول یا ور سره مباشرت کو یا صرف لمس کول په هغه سره تا باندې د خپل بیبي چې کومه ده ابدالآباد د پر حراميږي. عام چې چا سره یو کس یو زنانه سره زنا وکړي خدا نه خواسته نو هغه لور سره بیا مساهرت ثابت شي لور سره نکاح نشي کوي. بلال خان وایي چې مفتی صاحب یو مسله دا دعا کیم سپیشل یاد و الله دې دا مسله حل کړي. بلال صاحب الله دې زړه مرادونه پوره کړي. انور علي وایي چې سلام علیکم وعلیکم السلام الله دې خوشاله ساته الله دې په عمر کې برکت واچي. وزیر دشت تاسو ته سلام کوم الله دې عزتمن کړي. مال تجارت مسجد में रखना जायज़ है कि नहीं? माल तिजारत पर जुमात के साथ ना
مال تجارت په مسجد کې نشي ښودلی معتکف چې کم دی هغه د پر علما کرامو دا لیکلي چې سامان چې کم دی هغه مسجد نه بهر وي او دی په مسجد کې نه په اعتکاف کې وي نو سودا کولی شي بیا عقد کولی شي او سامان به سلعه چې کوم سامان د بهر وي ابو حذیفه سلام کړی وعلیکم السلام اگر کوئی بچہ مرده پیدا ہوئی تو کیا حکم ابو حذیفه چې کم مشومه مړ پیدا شي او اندامونه جوړ شي مړ پیدا شي اندامونه جوړ شي نو دا زنانه چې کم دا وینه رضیا به نفاس بللی شي نفاس او چې اندامونه نه جوړ شوي نو هغه به استحاضه بللی شي نفاس به نشي بللی او بله مسله چې مشوم مړ پیدا شي اندامونه جوړ شوي نو په دې باندې جنازه نشته نوم به ورکړي خو جنازه به نه ورکړي او یو کپړې کې به ټول کې او خخ پې کې کفن او جنازه پې نشته یو کپړه کې بند که بس مسألة الباب محمد سلمان مسألة الباب السلام علیکم مفتی طبیعت ٹھیک ہے اللہ پاک تے عمر صدیق صاحب عزت من کا خلیل رحمان مفتی صاحب ایک مسئلہ ایک آدمی ایک عورت سے جمع کرے اور جمع کی طرح سے دخول پر وصل واجب آؤ اذا توارت الحشفہ خشفہ چپا خشفہ کے داخل ہمشی غسل پکے واجبی گی ابو نعیم صاحب سلام کرے وعلیکم السلام آصف خان وی چې د خلقو د شر نه بچ کېدلو لپاره وظیفه دا ده هر المون پس وایا درې ورې وایا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم دا وایا د خلقو د شر نه بچ هر قسم شر چې وي جادو شر وي نظر شر وي د ژبې شر وي د لاسونو شر وي ان شاء الله محمد الدیوبندي وایي چې مفتی صاحب یو امام دی مانځه کې اکثر دعاګانې کوي مثلا ثم ان علينا حسابهم آیت نپس جهرا وی اللهم حاسبني حسابا يسيرا ویل جایز دی نو دا آیات چې کله تلاوت کی قرات کیږي نو پاغي کې دی په جهرن چې داسې وایي چې اللهم حاسبني حسابا يسيرا د سره المون متیږي زړه کې دعاګانې کوي زړه کې دا تصور کوي چې الله مې جهنم خو دا تلاوت سره د جهرن د غزیاتواله نه کوي د دعاګان سره المون متی قرات دوران کې ٹھیک ته بل مانځه کې نه دی راغلی قرات چې کم دی کنه د خصوصیتواله راځي چې قرات کې دنه نه دا خبره ک اللهم حاسبني حساب یس جی ارشد الله الله دی عزت من کا اور داود شاوی چې السلام علیکم مفتی صاحب جناب میں کوئی رشتہ کرنا چاہتے نہیں ہو رہے دعا کرے اللہ پاک کہ داود شاہ تخکل خیستہ رشتہ نصیب آمین پزړه پورې رشتہ چې چان رشتې نه ټول ملګری امین در پوښتنه توسره آمین رحمان الله درویش وی چې مفتی صاحب زمونږه مشر استاد حافظ فضل مالک سے بیمار رحمان الله درویش مونږه دعا ورته کوو چې الله پاک دې حافظ صاحب ته صحت کا ملا ورکړي د حافظ صاحب عبدالمالک صاحب شریف فضل مالک صاحب او ډېر فائدې ته خلکو ته حاصل شوي تصوف په میدان کې خلکو ته فائدہ رسیدلی الله پاک ته د عمر کې برکت واچي اعلان د شفا کامله جله ورکړي آمین فضل مالک صاحب ته مونږ دعا کوو د په وجه دی الله پاک زمونږه اعمال خولي کې خیسته آمین ولی من شاوی سلام علیکم وعلیکم السلام الله دې تاسو حفاظت وفرمایي آمین د اٹے کی مشین پر زکات ہے کہ نہیں وړو په ماشین نه وړو چې کم ماشین دی پاغه سر باندې زکات نشته چې کوم پیسې په وګټي هغه نور پیسو سره به جمع کړي کال پیتری کی زکات په ورکړي او کم ماشین د وړو ولا دا غو باندې وړو کیږي اجرت خلکو ته پیغه کوي دی باندې زکات په سر کې نشته دا هغه گاډي دي چې هغه ته ټیکسي کې چلوي ګټه پکای گاډي د ډټسن دی وغیرہ وغیرہ نو هغه باندې په سر کې زکات نشته هغه گاډي چې ځان ته چلوي زکات په نشته البته هغه گاډي چې تا واخیستل په دینیت سره چې د زوس خرڅون چې ګران شي نو دا مال تجارت ګرځي نو دا سي گاډي په سر کې به زکات ورکړي هغه پلاټ چې تا کور د پر اخیست چې کور په جوړو نو په هغه کې زکات نشته کم پلاټ ته تجارت ته پر اخیستل نو هغه کې چې کال پوره کیږي نو هغه په سر کې هم زکات ورکوي
خا داود شاه صاحب مونږ تعالی دعا وکړه الله پاک ته مسله حل کی. ایک آدمی آصف خان وی خا ابو عتیق سلام علیکم زه د ملیشیا نه یا مالا د دعا وغواړئ زما د ډیره مسله ده. ابو عبدل عتیق الله دته دعا وکړه چې الله پاک ملیشیا کې پریشانه د کلی کې سم مسله یار ځکه کې مسله یا الله دې مسله حل کی. امين امين یا الله ته مسله حل کون کې ذاتی امين. نو قاضی الحاجات ذاتی یا الله د قاضی مسئلے حل کر. امين. आसिफ खान हुई अस्सलाम वालेकुम एक मादी रिश्ता करता है पेट छूल इसके लिए कोई अमल. आसिफ खान साहब चे रिश्ता मती गिरा पर अमल कुरान के अल्लाह खुद ले दे कि सो का कुरान पाक का कुरानी वजीफ़ा वही वज़ाइफ पसो किस्म यो आगा दी अल्लाह खुद ले था कुरानी वजीफ़ यो नबी अलैहिस्सलाम खुद ले था मसनून दुआगान वजीफ़े वेले यो उलमा किरामो मुजरबा कि वर्तबो मुजरबा वजीफ़ा हुई खल्क़ पे तजुर्बा करे तो टोलो ना बेहतर अदा چې د قرآن ولا وظایف ویل شي ځکه چې د کې د تلاوت ثواب هم ملوي. نو دغه وظیفه د آصف خان صاحب قرآن کې الله خدای چې واده نه کیږي نو که څوک دغه وایي نو په زړه پورې واده به نصیب شي د سترګې پیښ شي او دغه وظیفه چې قرآن کې الله خدای چا ودونه نشته المن بعد درې ور کم از کم وایا او بلا فائدہ پدیل دا ډیره جمع دعا ده که چا واده وي نو هغه سره به مینه پیدا شي ډیره جمع دعا ده او که چا واده وي او بچی نه الله بچی ورکی او چې بچی وي او جنگ جګړه کې نو اتفاق اتحاد به نصیب شي الله به سترګې پیښې کی او چې بچی وي او بیماران وي الله به شفا کامله اجر ورکړي نرینا اولاد به ورکړي. څومره جمع دعا ده او څوک چې دا ټول خبره مسلې حل وي خو عزت یې نه الله به عزت ورکړي پنه کو خلق. نو هغه وظیفه دا چې المن پس دریوره وایا د سوره فرقان پر نمبر 19 آیت نمبر 74 دا وایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما امين. ابو نعیم ته ډېر وایا چې الله ته بندوبست وکړي. ابو نعیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ وعلیکم السلام. ابو حسن حسین السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ ہے مسئلہ یہ فرض نماز کے بعد چرتا ٹوپ وال فرض نماز کے بعد دس شو بس کے بعد حیثیت اجتماعی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا نہیں اس پر روشنی ڈالے نا دا حدیث خونشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق تاوی لا مخیر او غرزو نو خلق تاوی چې رسول اوچت کې دعا وکړه دا غونشت. البته اجتماعی دعاګانې چې څوک کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجتماعی دعا هم روایت ده مختلفو مواقع باندې نو دا کدل منځ په موقع باندې څوک کی جایز دي نو لیکن التزام به نه کوي. محمد دیوبندی وی چې یو کس تجربه وي او بل کس مال وي او کاروبار کې توان صورت کې بس پیسې څنګه تقسیم دا مسله ته بیان نکړه دا خو بل مسله ده چې یو کس تجربه وي او بل کس مال وي او کاروبار کې توان صورت پس پیسې څنګه تقسیم مزاربت شو کنه او چې مزاربت دي یو کس چې مهنت ته ډبل پیسې دی یو پیسې لړ ډبل مهنت لاړو یو ته نقصان ملاو شو بل ته نقصان ملاو. جی ذخیره اندوزی په حواله سره وضاحت مختلف قسمونه مختلف حالاتو کې کی هغه مسائل غکړه کم مسائل چې طریقه دی بس ذخیره اندوزی کې حواله سره وضاحت ذخیره اندوزی چې کوم دی احتکار دا پاکانس کې په هدايه کې مستقل د پر باب راغله دا حرام دي د پر یعنی ذخیره اندوزی کوله چې دغه شیونه ګران شي او قلت راشي نو دا حرام دي. نو کم سیزونه چې الله پاک پیدا کی فورا نه مارکیټ ته راوړه چې مارکیټ ته راوړې د سیزونه چې کم وي دغه طلب چې دا کم شي او رصد یې زیات شي. رصد یې ته کله چې بازار ته سامان راوړې ته رصد ویل چې بازار ته سیزونه راوړې پیدا کوي په پټي کې یا په کارخانو کې نو فورا بازار ته رسای مارکیټ ته کارخانو کې جوړ کې یا پټي کې پیدا کې کم ځای ته راورسای مارکیټ ته میلو ته بازارونو ته نو دا رصد چې دا سامان د سامان پهون چې دا بزیات شي او د خلکو طلب به کم شي نو شی به څنګه شي آسان بشي ارزان بشي. او ته چې کله سیزونه چې کم دی پیدا کې په کارخانو کې سٹاک کې یا پزمکه کې
غلا پیدا کې او سټاک یې کې نو خلک خو به طلب زیات کوي او په هون چې کم د رسد آب کم شي نو چې کله کم شي نو د سیزونه بس شي ګران شي د نرخ دې سره ګرانېږي زمونږ خپل اعمالو په وجه باندې ګرانېږي نو د احتکار نه د ذخیرون د ځای نه ځکه د دې حرمت راغلی دی چې دا په مارکیټ کې څه پیدا کوي ګرانی پیدا کوي الله بندگانو دا ما کوي د انسانانو د حیواناتو د خوراک سیزونو سره تعلق د عام دي با دي کې مختلف غدي ده په دې باندې مختلف سلورو امامانو په دې کې اختلاف کړی دی صحیح خبره ده چې په هر یو سیس کې احتکار شي د ذخیرون د زیشته چې هغه مسلمانانو ته نقصان رسي مفتی رضوان الله غفوري صاحب جی غفوري صاحب سفر ویزا او د ټیکټ دا یو چاته وکي او بیا ورته چې نور د پیسې نه خو تنخواه کې به سره شریک ما بعض خلک دا سکار کوي چاته وي چې تاسو بس ویزا او کوم ټیکټ پاو کو یا با په هر طریقې ته بس بار ملک ته ولګ یورپ ته بده ولګ الته بتاله نو کوریم ملاو شي یا بس نو کری درکم نو څومره پیسې چې پتا باندې ما خرچا کړې هغه تانه نه غواړم البته یو متعین مدت ته پر بتاو ما ته په تنخې کې نیمه راکوي یا یو تناسب به دا غیر راکوي نو دا کار جایز دی او کنه جایز دی جواب دا دی چې دا حرام دی وجه څه دی وجه دا دی چې تکله یو کس بوزه هغه ته وایي چې زه تانه پیسې نه غواړم زه پیسې نه غواړم نو دا تبرع دی نیکی دی قرض خو نه وای چې دا قرض وای کنه نو دا نیکی دا او نیکی کې بیا خلکو نه ګټه غواړي په نیکی کې ګټه وي کې به الله پاک تعالی اجر درکړي چا باندې صدقه وکړي نو صدقې کې بیا ته هغه نه بدل غواړي دا حرام دي دویم صورت دا دی چې کته وای چې دا ما قرض دی د پیسې په د باندې تبرع نه دی اول خدا تبرع ځکه چې تا ورته قرض نه وي کته وای چې نه زه ورته قرض وایم ځکه ته ما ټیکټ اخیستې دی ویزا مې اخیستې نو چې قرض ورته وای نو د باندې د قرض دی نو قرض باندې फायदा وچته ته وای زه قرض سر ته نه غواړم نورې پیسې خو زیاتې پیسې ته غواړي نه ګټه ته غواړي کنه وای په دې کې زه مشارکت کوم دي ته مشارکت وای دا مشارکت نه ده د سود ده صرف او صرف هغه پیسې دي چې په لګولې دا اته غوښتل شي کاغه کېستونو باندې ته غواړي او که یک مشت ته غواړي زیاتې پیسې ته نشه غوښتل او دې چې کوم مزدوري کوي هغه وزن لکه ته پاره کې شرکت نشه کو دا شرکت چې کم دی دا فاسد دی دا سود دی په دې مسله باندې ځان پوي کوي چې خلک بار ملک ته بوزي په دې شرط باندې چې مال بدیو تنخواه را کوي دا حرام دي حرام مال کور ته مر وړه د غسود دی او سود خور سره دی الله پاک جنگ دی قران کې الله اعلان کړي نو الله وایي چې زما جنگ تر اوز الله سره جنگ کول شي بیا کوا سود بانکی نوکری کوا بیمه کوا انشورنس کوا کله الله سره مقابله کولې شي کله الله سره مقابله نشي کولې نو دا کار بیا پرې دا قوم هود چې هغه وایي چې مونږه الله سره مقابله کولې شو پیغمبر ورته وایي چې ګور تباہ او برباد بشي وی چې مونږه مقابله کولی شي مونږ نه من اشد منا قوه مونږ نه بسوک طاقتور وي دا سود خوران داسې وي چې زه بینک کې یا سودونه کوم نو الله سره مقابله کولی شي نه الله نه زه طاقتور یم زبانه حال سره داسې وي که زبانه حال قال نه وي خو لیکن هغه قوم هود ولوي چې مونږ په قال سره وي په زبانه قال سره چې مونږ نه هم څوک طاقتوري من اشد منا قوه نو پاغو باندې داس تیزه هوا راغلا هوا په دې ګرمۍ کې مونږ په دې ارمان باندې چیرته هوا راش نو دوی خو چې هوا راغله خوشاله شو چې هوا راغله علاقه تیزه شو نو دوی ډېر اوچت لوړ لکه دا ونې بوټي ګوره داسې لوړ او اوچت یې کړم اسمان ته داسې اوچت کړ نو بره سره وجنګول سرونه سره جنګول لکه فوټبال نو چې لاندې برتل نو څه ټوکړې دنیا برغ نو دا کار ور سره الله پاک وکړو نو سود خورانو سره الله جنگ دی سود مکوئ او کته وای ځا الله سره جنگ کولې شو نو بیا تیار شو سود کوا یعنی جنگ کوا دی الله سره الله دې مونږ وساتي امين السلام علیکم دې سلام چا ابو حسن دې جواب مونږ ورکړې انور شاه زاید جزاک الله عزت من شاء الله دې علم کې برکت واش نور الامین صاحب الله دې تاسو په علم عمر کې برکت واشي تیر کال تاسو سیوان چې کوم دا نور الامین صاحب تاسو ته سیوان را لګلی وکړه تاسو موږ دلته راوړی تاسو ته یاد ویو الله پاک دې د کور خیستا کې الله دې د په عمر کې برکات وي الله دې ته کاروبار نصیب کړي امين حلال وکړه نور الامین تزرانه دعا کوي سوال یې کړی پګړې د سپکا
ورپورې ښودل څومره جایز دي د سیکا ورپورې او څومره نه، یعنې دا د څیزونه یادوي شمله ممله. پګړۍ څه مقدار په شریعت کې نه دی راغلی، خاص مقدار. مختلف خلق خوښوي، څوک اوږده او څوک لنډه. بس پګړۍ چې هر څنګه چې پګړۍ ورته ویلی شي، هر رقم چې وي، هر رنګ چې وي. البته د شمله چې کوم د وروستو طرف ته راوله، مخ طرف ته دواړه شملې مه راوله. نور چې هر څنګه پګړۍ جایزه ده. نورالامین صاحب نه دا خبره هسې هغه ده چې شري ګز پورې به دا شی پرېږدي شمله، نه چې څومره دې پرېښوده شمله، که یوه دې پرېښوده جایز ده صرف دوې او شمله وروستو طرف ته. او بله دا خبره چې پګړۍ رنګ کې څه مسله نشته، خلک په دې باندې جنګونه کوي، دا رنګ دا ټول رنګونه جایز دي. او دا رنګ هغه رنګونه جایز نه دي چې هغه دا غیر مسلمه شعار وي، نور ټول جایز. او دا رنګ مقدار عام حضرت د طرف ته وړه دغه زمونږ سره چې کم دی مولانا عبدالرحمن صاحب متخصص دی زمونږ دارالافتا، ډېر قابل محقق سړی، تحقیق کوي، شروع دی. 13 هفته د مدرسې ته مونږ وزټ کړی و. د سره ډېر لوی کافي تعداد سره طلبه کرام دي. تاسو به هغې تصویرونه وګورئ، ډېر زیات تعداد کې ورسره د سره ملګري دي، طلبه کرام دي. او خاص مرکز کې د دوی ځای دی، خو دوی ځای شته ورسره، خو هغې باندې عمارت نشته، تعمیر پې نشته، ټینټونه یې لګولي دي. ټینټونه د هغه د الله پاک میلمانه چې د قرآن پاک طلبه کرام د خو د الله میلمانه دي، هغه په ټینټونو کې اوسي او ته په بنګلو کې اوس. زه خاص کر کې د لنډي کوتل ارد ګرد چې څومره مسلمانان دي هغو ته درخواست کوم چې بیا مونږ درځو، دغه مدرسه تاسو جوړه کړئ، الله به تاسو ته په جنت کې کورونه جوړ کړي انشاءالله. لنډي کوتل والا چې کم شینواري دي، ډېر غیرتي قوم دی، صحیح مسلمانان دي. تاسو چې دا مدرسه جوړوي، الله تاسو کور جوړوي، الله به آخرت کې تاسو له جنت جوړوي. چې بیا مونږ راځو نو تاسو دغه قوم له دا خواست چې د عبدالرحمن صاحب دغه مدرسه تاسو خپله لاړ شئ. څومره لوی تعداد دی پکې د طلبه کرام، خو مغه پکې نشته، تعمیر نشته. هغه تعمیر تاسو وکړئ چې تاسو یې وکړئ، الله غیرتي ذات دی، تاسو له به انشاءالله کورونه جوړ کړي، تاسو له به آخرت کې جنتونه جوړ انشاءالله. نو چې بیا مونږ راځو، امید دی چې تاسو دغه تعمیر کړی وي او مونږ دعا ده پر در شو. دغه د کوتل خلکو ته شینوارو ته زمونږ بیا خواست بار چې د عبدالرحمن صاحب چې کومه مدرسه ده، عبدالرحمن صاحب چې کومه مدرسه ده تاسو ته ښکاري او خپله مدرسې هغه به درته وښیي، پته یې کوم ځای کې هغه سره میلاو شي. تاسو پته کوم ځای کې ده مولانا، او خپل نمبر ورته وښیه. لنډي کوتل بازار کې بالکل مین بازار کې ګاګر روډ باندې دا مدرسه واقع ده. ټلیفون نمبر ورته او مونږ ټلیفون نمبر دی 0346 91 077. عبدالرحمن صاحب ډېر پرهیزګار او نیک سړی دی. لنډي کوتل والا خلکو ته به انشاءالله ډېر خیر ورسي، تقوا په لحاظ سره، په علم په لحاظ سره. جزاکم الله. الله پاک دې هغه خلکو امداد وکړي چې مدرسو سره او د مسجدونو سره تعاون کوي. جزاک الله. دې سره دا بیا دته کټ که دته یې ورولېږه، دا یې خپل غنه شیر کړي. کومه خبره مونږ وکړه که دا کټ کوي یا گروپ کې ولګي، دا بیا شیر کړي. ایک آدمی ہے رشتہ دی جواب مونږ درکړو. محمد دیوبندی پیسې څنګه تقسیمي؟ ماشاء الله. انور شاه زاید صاحب جو نورالامین صاحب جواب بنگ کاشت کرنا بیچنا کیسا عرفان الله عثمانی صاحب جایز نه دی، او که دا حرام کار دی کو عشر پکې ورکوه، ځکه چې دوه ګناهونه کوي، یو حرام کار کوي بنگ خرڅه او بل چې زکات نه ورکوي. وزیر دشت وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب سعودي کې یو یم بل سړی مې قرضدار دی، اوس یې نه راکوي. ښه وزیر صاحب مونږ درته دعا کوو چې الله پاک دې زړه کې رحم واچي چې تعالی قرضا درکړي. ته د هر لمونځ پس درې وارې داسې وایه، درې واره نه بلکې اووه پیرې داسې وایه، دا قرض دې په ذهن کې راوله. اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لی خیره منها. تا ته به دغه قرض میلاو شي یا به دې نه ډبل پیسې تا ته میلاو شي. اووه پیرې دا وایه، اووه ورځې خو ووایه کم از کم. ابو صالح جانی خیل وایي چې په افغانستان کې کلدارې افغانۍ روپۍ دواړې رایج دي او ځنې سامان په کلدارو نه میلاویږي، نو مجبوری شي سړی چې کلدارې افغانۍ ته چینج کړي. نو چې کله هم روپۍ چینج کوي دوکاندار درنه روپۍ پکې کټ کوي، روپۍ درنه پکې کټ کوي. لکه مثال 1000 روپۍ کلدارې نه 250 افغانۍ راځي، 250.
نو دې 240 درکوي. آیا دغه سود دی او کنه؟ نه. ابو صالح جانی صاحب چونکه د دې جنس بدل شو نو لہذا دکاندار تا باندې په دې ګرانه خرڅول شي، یعنی افغاني پیسې ډېر او پاکستاني زیات، یعنی زیات او کم په دې کې لاس په لاس چوي دغه ګرانواله او کمواله پکې جایز دی. ابو صالح د جنس بدل شوی دی. رحمان الله درویش وای متوبه وکړه سو سره خپل انګور تا وشوت په نظر ګوري قتلو کې طلاق نه غورځيږي، لمس سره مباشرت سره یا لمس سره ټچ کولو سره تا طلاق د زوی سره په زوی باندې حراميږي. تسخره خپل انګور سره میلاو شي ټچ شي ورسره. نور الله امین وای وزیر چې السلام علیکم مفتی صاحب یو عالم دین وای چې یو پیر سره پوره بیت وکړي، دا بیت پیر سره بیت جایز نه دی او دا هم وای چې شرک ته وکړو زکا دا یو پیر نه لاړې بل پیر ته مشهور عالم دین او پیر صاحب دا خبره کړې دا یو پیر سره پورا بیت وکړي، دا بل سره یو پیر سره د بیت کړي وي اغا کې خونی در نه کنو بل تلاړې په دې کې خو څه قباحت نشته. چا ورته شرک ویلی؟ دغه پیر چې دې ته شرک وای چې یو پیر نه بل پیر ته دا شرک دی، دا پیر نه دی، دا پیر دی. پیر سره مزاج برابر نه غي سره دا پیر نه دی او دا ټیک نه دی، دا خبره غلطه کړې ده، ډېر سخت غلطه فتوا لګولې. وای دی وای مانه مریدان لاړ نشي نو دغه پیر نه بیت کول جایز نه دي چې دا مسله کړې ده. نور الامین صاحب امید دي چې پوه شئ. خان قمراډ نه وای چې مفتی صاحب منطق کې انسان ته حیواني نطق وای، انداسې ژوندی چې هغه خبرې کوي. حیواني نطق څه معنی؟ داسې ژوندی، حیوان ژوندي ته ویل شي، ناطق خبرې کوونکي. په منطق کې وای چې انسان ته حیواني ناطق وای، داسې ژوندی چې هغه خبرې کوي، او حیواني ناحق داسې ژوندی چې هغه هی هی کوي لکه احسا. نو الله جل شانو په قران کریم کې فاسق او نافرمان انسان ته ویلي دي اولئک کالانعام بل هم اضل. نو معلوم شو چې فرمان بردار او متقی انسان ته حیوان نه دی ویل پکار. نو دا مناطقه دغه خبره ټیک نه ده، دا چې انسان حیوان نه تک. تاسو د دې څه ته وایي؟ حیوان اولئک کالانعام، حیوان ناطق ورته حیوان ورته الله نه دی ویلي، انعام ورته ویلي، جنس یې نه دی ذکر کړی، انعام نوع یې ذکر کړی دی. ښه نو الله پاک ورته بالکل هغه ځناور ویلی دي. او بله خبره ده چې حیوان نطق په منطق کې هغه ژوندي ته ویلی شي چې ورسره خبرې کوي، حیوان نطق. نو چاته چې ووایي داسې ژوندی چې خبرې کوي نو دا خو دې کې اوس ګناه نشته. او الله چې ویلی دي هغه ورته هغه حیوان ویلی دي چې هغه خبرې نه کوي، دا بل حیوان تشبیه ورکړې ده. نو دا بل تشبیه ورکوله نو دا ټیک نه دی. صحیح مسلمان وي هغه ته په داسې په انعام سره په ځناور سره چې هغه خبرې نه کوي، د عام ځناور دې باندې تشبیه ورکول ټیک نه. په حیوان نطق سره تشبیه ورکول په دې ګناه نشته، قباحت نشته. 1 लाख توان وشي د پیسې به رسول مال نه کټ کیږي. محمد دیوبندي بالکل څومره توان وشي رسول مال نه به توان کټ کیږي. په دا کاروبار چې تاسو جاری ساتئ نو اول به دغه توان په سر کوئ، ګټه به جیب ته نه اچوئ، مضارب به ګټه جیب ته نه اچي او رسول مال ولا خو توان ونشي. د مایک خبره کوم څه دی ول ني اکثر داسې وشي کنه چې ګټه خو اسمو نشوه چې د رأس المال نه هم تاوان راغی نو دا به چا باندې نو توان خو رأس المال نه کیږي بل ځای نه هونه کیږي. نو دا توان خو د رأس المال نه شو کنه چې پیسې دي. مضارب سره پیسې نشته، مضارب خو سره مهنت دي. البته چې دا کاروبار تاسو جاری ساتئ
نو تاسو به څه کوئ دغه اول به د رسول مال پوره کوئ چې کومه ګټه کېږي که نه اب رسول مال کې جمع کوو نوې مضارب جیب ته شي نوې رسول مال ولا شي که دا شرکت تاسو مخکې په وړاندې بوځئ دا مضاربت ٹھیک ته مخکې پسې څه وایي مفتی صاحب مثلا لاکھ روپے دی جواب ما درک عمر صدیق وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب مفتی فیصل درویش صاحب کے بارے میں وضاحت فرمائے عملیات کا کام کرتے پېښور نه پېژنم د سره مې نوم نه دی اورېدلی فیصل درویش صاحب عمر صدیق صاحب سمی عملیات څه مسله یې موږ سره رابطه وکړه که نه صحیح طریقې سره قرآن او حدیث مطابق به تاسو ته علاج کوو انشاءالله په خلکو ځان مه دڼیا کوه سمی وایي چې حضرت نن سبا په مسجد کې د کرسی رواج عام دی دې باره کې لږ معلومات کرسی مسله دا ده چې دینه بهتر ده چې کرسی نه وي چې یو سړی په کرسی کې کیني خو په ځمکه دی کیني که نه هلته د اشاره کوي که د چا لور د کوره وتښتي د دې څه حکم دی سمي وایي نو چا لور چې بالغه د کوره وتښتي نو شریعت کې د دې څه حکم دی سبا کېږي خو واده به وشي که نه واده به شي ټیک دی چې بالغه وي که نه بالغه وي په هغې باندې خو د الله پاک بیا هم پکړ نشته بیا خو کور ته راول نه بالغه شي چې بالغه وي نو بیا چا سره تښتېدلی د هغه سره به نکاح وکړي صحیح دی پښتو روایاتو جواب درکوم که که یوه جینۍ د بالغه د چا سره وتښتې او نکاح یې نه وکړه بیا راغله نو اسلام خو دا وایي چې جینۍ به هله قتل کوي چې دا تا وچه اقرار وکړي چې ما زنا کړې اقرار چې نه وکړي نو یا به په څلورو ګویان په پیش کوي نو اسلام خو دا وایي پښتو څه وایي روایاتو مطابق څه وایي ته څه وایې پښتو څه وایي چې وتښتي وجني د مور پلار اختیار وي جواب نه ورکوي پښتو چې پښتون دی نو مسلمان نه دی اول خو مسلمان دی که نو چې اول مسلمان دی نو دی چې جینۍ ووجني نو الله له به څه جواب ورکوي قاضي له به څه جواب ورکوي وجلو حق یې نشته یوه خبره بله شته چا کور نه چې جینۍ تښتي نو دی کې یقینا چې د جینۍ ځینو ځایونو کې تقریبا 10% داسې وي چې د جینۍ غلطي وي خو د 90% داسې وي چې د کور ولا د مور و پلار غلطي د ماحول غلطي وي په دې ځان پوه کړه ازادي ورکړي چې داسې ازادي دې ورکړې نو وجلو حق تا نه جوړېږي اول کنټرول کوه نو بیا به جینۍ کنټرول به وجود چې وتښتي بس با تښتېدلی د خپل کار ده کوي چې رشته راشي بیا نه ورکوي چې خامخې ته خبره جوړوي او بیا په کار دی چې تله رشته راشي نو ورې کا خبره برابره مفتی صاحب عمر صدیق وایي جواب مونږ ورکړو الله پاک ته مسلمان اوس دعا به کوو که نه چې الله پاک ته مسلمانانو پردا وکړي د چا جینۍ لور دی الله پاک تختولو ته نه برابروي او نه د چا الله توفیق ورکړي چې پردی جینۍ وتښتي اسد الله ابو هیبت الله وایي زمونږ جنازې په اسمانونو کې فریختو وکړې د ځمکې خلک میله تر اوسه شهادت نه مني دا څه چل دی د ابو هیبت الله څه داسې خبرې کوي زه خو ته په خبرو نه پوهېږم که شاعر یې نو بیا خو په تېر یې څه شی ته تا اسمانونو کې فرشتو کله جنازه کړې ته مړ یې نه پوهېږه چې د ده څه مطلب دی چې مړ شوی دی چې جما جنازه جسمونو کې چا وکړه فرشتو وکړه انزلا دی که څوک دی شاعر دی نو بیا په تېر دی موسم خو ښه موسم دی او تا دماغ کار نه کوي نثار جلال سره ماشاءالله نور الامین السلام علیکم مفتی صاحب د جماعت اسلامی جو عالم دین دی اصلاحي صاحب آغا وایي چې غیبانه جنازه جایزه ده چې غیبانه جنازه اول خو جایزه نه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه چا غیبانه جنازه کړې ده چې هغه ولا جنازه شوی نه ده ته خو د هغه چا جنازه کوي جنازې شوی یو خبر او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خو الله پاک لاش چې کوم مرده حاضر کړو معجزانه حاضر کړو تا ته حاضر نه بلا مسله دا نقصان دا که غیبانه جنازي کیږي نو څوک به جنازي ته نزي هر سړی په خپل کلی کې جنازه کوي نو بس سره به جنازه د مسلمان حق دا دی چې هغه جنازې ته حاضر شي جنازې ته حاضر شي جنازې ته یعنی میت باندې حاضر شي
او کنه که جنازې ته حاضرېدلو دا معناوي چې ته په خپل کور کې ودرېږه یوه زنانه در سره ودرېږه بچي در سره ودرېږه غیبانه جنازه وکړه حق د مسلمان جنازې حق دی که نه یو مسلمان په بل مسلمان دا حق دی چې جنازه وشي ټیک دی او چې ته وایې چې ما خو جنازه وکړه غیبانه اجازت ته چاله ورکړه نو دا حق خو بیا به وي چې ما پوره کړه یعنی جنازې به بالکل ختمې کې جماعت اسلامي ول کې نه فقاهت شته نه بصیرت پکې شته ده نو لہذا دغه جماعت اسلامي ول خپل ځان ته یو دین جوړ کړی دی دا دین پسې مزه خپل قرآن او حدیث فقه اسلامي حناف پسې ځای مودودي څه هغه نه دی په دې نه پوهېږي چې ته دوی په دومره نه پوهېږي د غیبانه جنازې څومره نقصان دی چې ته مړ شې او زه غیبانه جنازه دلته کې کو ته به منه ګیله نه کوې د مسلمان حق خو ادا نه شو که نه دی الله باندې دا خو ته خلکو ته لاره کولاوې جنازې ته مزه جی دلته ورواړه مفتي صاحب آیا د مغفرت په جنازه باندې موقوف دی د یو مسلمان جی څه دی وفرمیل د مطلب د مغفرت په جنازه باندې موقوف دی نه مغفرت په جنازه نه دی موقوف ده ستا چې کومه هغه دی که نه ستا ته چې کوم شي مکلف یې یعنی ستا حق چې د مسلمان حق دا په دې باندې موقوف دی نبی علیہ السلام فرمایي چې حق المسلم علی المسلم خمس هغې کې اتباع الجنائز رغلی که نه مشکات شریف کې هم دا حدیث شته نو تا کم مکلف یې ستا وله چې کم طریقه ده په دې باندې موقوف دی چې ته به ورځې مرده الله پاک که بخي و که نه بخي د الله کار دی خو تا الله پاک بیا نه بخي چې ته د مسلمان حق نه ادا کوې جی مفتی صاحب یو مرده سړی دی خو بالغ دی دنګ یو مرده ښځه د هغه هم بالغه ده نو دې جنازې لپاره خو یو دعا ده خو لیکن دې سره چې ماشوم وي یا ماشومه وي نو دې ټولو جنازه چې په شرکه کې نو بیا به کومه دعا وي دغه جنازه چې کومه دغه دعا الله مغفر لحینا و میتنا دا ډېره جمع دعا ده دا ماشومانو ته شامله ده غټو ته شامله او دا ذکر بالجهر جی دا اکثر پنجپیان د اعتراض کوي دا په خانقاهونو باندې دا ذکر بالجهر چې جی پرې مناظرې کې اکثر مجلسونه پې لګي دا خانقاهونو پنجپیران اعتراضات کوي ذکر بالجهر چې کومه ده پنجپیریانو کې فقاهت او بصیرت نشته ده اوله خبره دا ده تا ته به ووایي چې ته کافر او مشرک یې نو ته چې ورته ولې زما کومه عقیده کفري او شرکي دا وایي چې مونږ سره دلته یو کس لیکلی و دی وایي چې ته ذکر بالجهر کوې اوس دا عقیده ده دومره ناپوهه خلک ذکر بالجهر خدای و اجتهادي مسله ده ها په دې خدا خو کې د کفر او د اسلام خبره نشته تا ته به کو کافر وای ولې ذکر بالجهر کوي په دې کې دا خو عقیده نه ده د الله باندې یو مسله ده جایز دا او کنه رجح مرجو خبره ده نو ذکر بالجهر جایز راغلی دی که څوک ذکر بالجهر ناجایز وای نو دغه پنځ پیریان چې کله د دوی مولا صاحب تقریر کوي نو لاندې پنځ پیریان ورته په اوچت اواز سره سبحان الله وایي که نه د سبحان الله څه شی دی ذکر دی او که نه د اوچت اواز سره وایي د جهر دی او که نه د یو ځای اجتماعي وایي د اجتماعي دی او که نه دی دا راغلی دی دا ذکر دی که دوی وایي دا ذکر نه دی کنزل دی ودې وایي نو لحاظه ذکر بالجهر دویم کوي خو آسماني نه ذکر بالجهر جایز دی خو څه طریقه کار شرایط دي هغه شرایطو مطابق دا دوی ولې چې کم ذکر بالجهر دی دوی خو سره ثبوت نشته اعتقادي بدعتیان دي زمونږ ذکر بالجهر چې دی هغه ثبوت شته نصیر جلال جزاک الله ماشاء الله سیف الله شنوری صاحب مفتی صاحب الله دې ژوندی لاره امجد الله دې عزتمن کا الله دې دنیا آخرت ښایسته ګیرې نه مخ وختان ویستل څنګه دي مفتی صاحب دا ګیرې نه علاوه د مخ وختان ویستل څنګه دي جایز دي صفایي کول ارد گرد کوباسې خو بسلیش قهرمان خیبری وایي چې مفتی صاحب محترم زما قهرمان نامه زما نامه واخله کني بلاک قوم دی قهرمان مونږ خو نوم اخلو قهرمان خیبری صاحب الله دې عزتمن کا بیا دې وایي چې مفتی صاحب محترم کیسې مه کوه زما نامه واخله قهرمان خو مونږ واخلو شاګرد محترم قهرمان خیبری زمونږ شاګرد دی ما ته خو یاد نه الله دې عزتمن کا الله دې علم عمر کې برکت واچوه قهرمان خیبری صاحب ما ته یاد نه او چې څوک پیدا تاسو پیژنئ قهرمان خیبری مثلا غته وایي که نه ستاسو لنډي کوتل ته خو نه لنډي کوتل کې خیبر علاقه شته د باړې ته خو نه وایي خیبر نه جی باړه نه لنډي کوتل کې خیبر ته وایي او جی خطره علاقه شته دا نو بس زمونږ شاګرد دی چېرته به مونږ سره ملو شي جزاک الله مونږ دعا درته کوو چې هر ځای کې الله دې عزتمن اوس چې راغلي وو خیبر ته مونږ
تا मुलाकात न وشو عرفان الله عثمانی وایي چې بنک کاشت کرنا تجارت کرنا کیسا ہے نیز اسم اوشر کیا ہو عثمانی صاحب بنک کاشت کرنا دی جواب مدار کا تجارتی جائز نه دی اوشر و پکې ورکای حافظ حسن الله فاروقی صاحب وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب 12 ربیع الاول کې جشن میں نوان پروگرام منعقد کرنا اس میں بیانات نعت پڑھنا جائز اگر جائز ان سے یائی میں مجتہدین سے کوئی ثبوت ہے بدعت کے زمرے میں آئے گا حافظ احسان اللہ فاروقی سے مسئلہ دادا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز نہ دے تاورته جشن ویلی عید دی ویلی او میلاد النبی دی نبی علیہ السلام د میلاد په ورځ باندې عید مناول جشن مناول دا خو جایز نه دی نبی علیہ السلام ورځ ته وخایه په کومه ورځ باندې تاریخ خو وخایه کنه په کومه تاریخ باندې پیدا شوی خودلې شي وخایه کنه کتاب نه چې نه شي خودلې دا ځان نه دی ورته یو ورځ ولې مقرره کړی یو خبره کته وای چې ځان نه ورځ ورته نه مقرره خو اسه په یو ورځ باندې ز عید مناو دا عید وخایا کنه جمعه ورځ ته عید ویل شي دوا عیدونه نور دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش ورځ ته عید ویل شي دا وخایا دا ځان نه خبره کوي دا سیرت ولا جلسه په هر ورځ باندې مقرره ول شي کې د نبی علیہ السلام سیرت بیانې نتونه پکې خلق وای نتونه ښا نن سبا نتونه خلق نه وای اکثر سندره وای چرته سندره واوري ناغه نه نات جوړ شي ښا نو ناتخوانان په اخر کې انګلی پس کې ای د ناتخوانان په سټیجونو باندې مپرې دی الله بندګا د ناتخوانان دی ای د خزو په شان باندې لګي نتونه نه وای سندره وای چې کم ناتخوانان دی هغه تاسو راوالای نه چې سندره وای تاسو راوالای ځکه چې تاسو کې خارخته جراسیم دي تاسو غډمان یې دم توپ کولای نه شي ګیرم پرې خې مولایان خې او ډمان خې نو به مسجد ته تاسو هغه ناتخوانان راوالای چې هغه دم توپ کوي هغه حرکتونه د دموانو کوي او نتونه د دمانو صحیح سینت خنان را ولې چې هغه حاجی محمد امین صاحب د عبدالرحمن بابا صاحب شیرونه وي صحیح دی هغه چې سندره ویلې چې هغه او غشو بیا هغه څوک بادشاہ صاحب کو هغه را ولې کلینتونه وي شهنشاه صاحب دغه را ولې بل دی یو امین پکې رضی امین ماته تورغونه فضل امین صاحب کلینتونه وي نخره نه کوي یو بل پکې دی داسې لګ سپینواله دلته کې سپین دی دلته کې برس هغه کلینتونه وي دا نور چې څومره دي کنه سندره وي ښا هر یو کې یو نقص غیب دی پکې هر څه کې اخر کې پکې کوي په د منځ کې پکې خبرې کوي ها بشیر جان چې خوي عادر اولی سعد الله جان صاحب څومره کلینت خوان دی وډون دی اول نه راول خوش نصیب خدا سره ز پیژن نه الاده را باندې نه پیژنې چې نه پیژن دا خوش نصیب څوک دی ما نه دی اوریدل ما چې څومره نتونه لیدلې سندره وای نو ډیره سخت غصامي ورته راځي مليان ورته ناسي سر ورته خط کته د غټ مليان ورشي ځان سره کینه ولي د سپینې خله نه تخونان سي د امردان د مليان ځان سره کینه خان دي مليانو کې هم چنجي دي کنه جراسیم پکشتا او په دې خوشحالي کې چې مشوم سره ناسي امرد سره ګیرای نشت نتونه و کوم سندره یو دوی پسینه توي صحیح خبره ده د نتخونان نه دي دا ډمان دي د کې سندر و تزړه کیږي خو ویلې نشي ځکه چې ګيري پرېخي سندرو په ځای به دوی سوې نات وي انات بالکل سندري دا خوش نصیب ده یی دا شکل ته ګوره انسان پسند شکل یې لکه دا خو ډول ور سره وي نتخوانانو شکلونه هم برابر نه د خزو پشان شکلونه برابر نر ځان نه جوړولې ول نه جوړه ځان نه چې خزو پشان باندې نخره کا الله پاک نر پیدا کړی دا نر پشان باندې حرکتونه کو اجړګان ځان نه مو جوړوي السلام علیکم حافظ حسن الله حسین خپل आवाज دی او د کی حسن الله حسین بالکل خپل आवाज ډېر خپل आवाज ډېر خپل دی او یو ما سره چرته اوس نشته خو د رحمان بابا اشعار ویل ډېر خولي وای په گاډي کې مال غول خو اوس نشته غا دومره شي کې او میو ریکارډ کې زه پیدا کوم بیا تاسو ته وخه رحمان بابا اشعار ویل نورم اشعار خولي وای خولي आवाज الله ورک احسان الله حسین عمر حیات خولي نه خوان دی هدایت شاه صاحب پشان باندې هدایت شاه طرز وکړه عمر حیات هغه شاګرد غالبا دی عمر حیات خولي نه आवाज نخره پکې نه کوي حافظ حسن الله فاروقی صاحب چې دی
دا ته موږ جواب ورکړو خو ډېر سخت جواب مو ورکړه خفا نه شي رشید اورکزي ته سلام کړی وعلیکم السلام امجد مفتی صاحب جواب ورکړي مفتی صاحب د ګیرې نه علاوه د مخ ویښتان جواب مې ورکړی چې کټ کولی شي وباسلی هم شي سمی اختر وایي چې السلام علیکم مولانا صاحب په غیبانه جنازه باندې جماعتي اسلامي والا ډېر غوبل شروع کړی دی دیوبند په علما پسې لګیا دي سمی اختر صاحب زما دغه کومه مسله ته بیان کړ د غیبانه جنازه چې اول خو دا په اسلام کې راغلی نه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا درته وایم خیر دی دغه زما आवाज جماعت اسلامي ولته ورسول ځکه چې دوی جماعت اسلامي دغه مسلک فرقه جوړه شوې دي د پاره چې علماء دیوبند کې انتشار پیدا کی بل څه د پرنده جوړه شي چې مسلمانانو کې نه اتفاقی راشي نو جماعت اسلامي ولته دا مسله ورسوي چې الله دې تاسو ذهنونه کولاو کی نبی علیه الصلاۃ والسلام دې داسې کس جنازه نه ده کړې چې یو ځلې جنازه شوي یو خبره چې چا ولا کړي هغه جنازه نه ده شوي دوباره نبی علیه السلام کا کړي دا هغه ولا کړي چې اول جنازه هغه چا نه ده کړي لکه حبشي ولا او بل خبره ده شاه حبشي څه ده شاه نجاشي دویمه مسله ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته میت چې کنه مردا حاضر دا حبشي میت ورته الله حاضر کړي او بیا جنازه کړي غیبانه نه ده کړي دریمه غټه خبره ده ای جماعت اسلامی ولا تاسو کې نه فقاهت شته نه بصیرت شته صرف مسلمانانو خلاف راوتی خوارج او عادتونه درکې دي الله بندگانو چې غیبانه جنازه جایز شي دا الله پاک قرآن نبی علیہ السلام فرمی چې حق المسلم علی المسلم خمس باقي کې اتباع الجنائز راغلي یو مسلمان په بل مسلمان دا حق ته چې داغه د جنازه اتباع وکینه غیر جنازه له ورش نو د جنازې له ورشي دا چې کمزه کې میت وي الته به ورځي او کنا ته خپل زنانا سره خپل مشومان سره ودرېږي غیبانه جنازه او کې دا حق ته ادا کو دا د کیږي نه ادا کیږي د الله بنده کته خلکو ته د غیبانه جنازه جایزه کې نو خلک به جنازې نه کوي وای با چې زه حق پورا کوم خپل کور کې به ودرېږي خپل مسجد کې به ودرېږي صحیح ده او کته وای چې نا مونږ هغه خلکو د پر غیبانه جنازه جایزه وای چې هغه الته رسیدل نشي نو د پر به تم به ثبوت خای یو ځل چې مطلق جنازه غیبانه جنازه جایزه او ویل نو د کې به دا خبره نشته چې نږدې ولري کني نږدې دی او کلره په محله کې د مړ شوی دی زه دلته کې په خپل ځای مسجد کې په خپل ځای کې ودرې کې جنازه به غیبانه وکړه ځکه تا ورته جایز ویلی نو څوک به جنازه نه کوي د الله باندې نه خلق المنزونه کوي نه خلق تراوی کوي دا منکرین حدیث چې د ترونه خلق منه کړ او تاسو جنازه نه خلق ما منه کوي دی الله غیبانه جنازه ما کوي په یو میدان کې ودرېږي نه پکې مرداوی او نسی بس چې کوم طرف ته ودرې دی دا کار فرض کفایي حکم د کتوای چې بیا مونږه جنازه نه کړي بیا ګناګاری نه ګناګاریږي چې مسلمانانو وکړه الله سوشلو کسانو سلوختو کسانو جنازه وکړه درې کسانو ستا جنازه وشوه دا فرض کفایي ده نه ګناګاری چې نه ګناګاریږي نو ولې د انتشار جوړ کړي په ملک دا جماعت اسلامي شو که د جماعت اختلافي شو دا څه مکوه تفسیر ته چې لاس وړو دلته پروت چې کتاب ته لاس وړو نو تاسو ګن پکې جوړ کړی وي کله صحابه کرام پس خلق تاسو خوځولي کله په مسلمانانو پس کله په انبیاء کرام پس نه تاسو نه انبیاء کرام پر خدل نه تاسو صحابه کرام پر خدل تاسو ملګری په خپا نشي خامخ کې وای نعمت الله وای چې السلام علیکم مفتی صاحب गाने मेमोरी कार्ड में डालना इसकी कमाई बिल्कुल हराम है इसकी तरह दाढ़ी आओ गिरा बांधे हाँ कटखवल आओ यानी हजाम द पारा नहीं द पारा दा जायज़ न दी पैसे पे गटी हरामी दी इरफानुल्लाह उस्मानी फरमाई चिकिया माल हराम ज़कात होशर वरकवे वे होशर पक्की गिना हराम माल तबे वरकाय ज़का ची डबल गुना के रज़ी यो हराम कार का बल होशर न वरकाय दुआ गुनाहों के रज़ी खा मौलाना अब्दुल्ला जमयती फरमाई ची मुफ्ती साहब सियाफ क्या मानिए सियाफ क्या मान मुफ्ती साहब द गेम रुपए संगा दी जायज़ दी कारवान सदीक़ी साहब द गेमों रुपए जायज़ न दी पर गेमों बने देखिए के मार दे वरी द लगे पैसे बजमा की बेपदा मोबाइल बने गेमों को ज़ाहिर शाह अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब बंक का जायज़ इस्तेमाल भी है यानी मेडिसन में तो क्या इसकी काश जायज़ है ज़ाहिर शाह साहब बंक हो सब परिचाना दी हुई चिदा मेडिसन के इस्तेमाली की नुका इस्तेमाली की नु बिया उलमा किराम पद फतवा वर्कवले शी ज़ाहिर शाह साहब शम्सुर रहमान वही अगर कोई शख्स गैबी जनाजावी तो कैसा है जायज़ा ना नु जायज़ कार ना देखना ऐसे उधर गुनाहगार शो जान दे गुनाह था बराबर
सलीम अजीज़ वही कि माशाल्लाह नेमतुल्लाह वही कि इल्मुल कलाम के लिए कौन सा किताब अच्छा है, नाम बताए। इस तरह तफसीर इल्मुल कलाम द पारा शरह कायद सही दे कना गे शरह चरता वगर शरह इश्ता खुले शरह उर्दू वाला शरह कायदा कम खुले शरह दा अहसनुल कलाम गालिबन दा कम दा इन्हें खा खस्ता शरह वगोरा पे इल्मुल कलाम बांधे दे शरह कायदा शरह कायद च द खुले किताब दे खुयो तफसीली शरह है वगोरा च यो दवा दरी जिल्दुनु की आगा गोरा भला ये तफसीर द पर मारिफुल कुरान गोरा खुले किताब द मारिफुल कुरान पदे ना ख तफसीर ला तरोसा पूरे नजर आ गए यानी पदे के द रूहुल मानी मजहरी द नूर तफसीर हवाले पकशता नचोड़ रजमा करे सो कम यो तफसीर मारिफुल कुरान आओ च कम वड़ू के तफसीर दे वड़ू के जान सरा गर्जवल शाह तफसीर उस्मानी दे तर्जमा व तफसीर तफसीर उस्मानी च द उलमा किराम द पर फ़ायदा कई और तफसीर मारिफुल कुरान च कम द उलमा व तुलबा अवाम ठोलो त फ़ायदा नाक हाफिज़ नेमतुल्लाह ख़ा आसिफ खान वही मसाइल के लिए उर्दू की कोई आम फहम कोई किताब हो तो बता आपके मसाइल और उनका हल या बिश्ती ज़ेवर वगैरह दाजान सरा वाला बिश्ती ज़ेवर के मसाइल इश्ता या आपके मसाइल और उनका हल यूसुफ अलदिवानी साहब हाफिज़ एहसानुल्लाह फ़ारूक़ी वही यो आलिम दा अक़ीदे लरा ची मौजज़ा दा क़िमिया किराम अलैहिस्सलाम करामात औलिया किराम द इख्तियारी दी दा से अक़ीदे वाला आलिम पर इक़्तिदा की मुंज़ कवल संगदी फ़ारूक़ी साहब वही आलिम देवबंदी के दलिशी एहसानुल्लाह फ़ारूक़ी साहब वही आलिम दा अक़ीदा ची मौजज़ात अंबिया किरामो और करामात औलिया दा इख्तियारी ची सोक वही ची मौजज़ात अंबिया किरामो दा इख्तियारी दी नु दा अंबिया किराम मौजज़ा में याद कड़ी खा करामात खबर ना ता सवाल अवल कड़े ची मौजज़ा सोक ची वही ची मौजज़ा दा दे अंबिया किरामो इख्तियारी दी दाग पे इख्तियार की दी नु दा खुद कुरान मुखालफत की नु दा गुमरही दा नु दा से मला पसलमुन मकरू दे का दा कुरान की रगली कुरान की सरी हयात रगले चा अंबिया किरामो दे अल्लाह दे अमर न बगैर मौजज़ा च कम दा निशी सरगंदा वाले दा मसला और दा करामातो मसला च कम दा दी जवाब मा दे न दे दरकड़े मा दे मौजज़े दा जवाब दरकड़े दे खा अब्दुल वही सईद हमारा पहचान मुफ्ती गुलाम फैज़ जज़ाकल्लाह अल्लाह इल्म की बरकत वाचा उमर सद्दीक़ वही अस्सलाम वालेकुम अमलियात का काम सीखना जायज़ हमीद अली वही सलाम अलैकुम हामिद हैतबाद अल्लाह दी इज़्ज़त मन का हाफिज़ एहसानुल्लाह फ़ारूक़ी वही ज़िक्र बिलजार मुतालिक सरफर खान सफदर से सा अक़ीदा दा देखिए अक़ीदी नहीं सा अक़ीदा दा अक़ीदा न दा करना ता खुद पंच पेरियानों ने खबर आवरेदली दा ज़िक्र बिलजार के अगसम मौक़िफ़ तदा से हुआ है नो मदर तो उलमा देवबंद मौक़िफ़ हो खुदा के ज़िक्र बिलजार जायज़ है शराइतुन सरा सैयद मसीहुल्लाह हनफी हुई सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम माज़वीली ज़िक्र बिदअत दरुद देवबंद का फतवा है अगस शराइत थी का ना बिदअत हो लगैरिही सइलतुन पो जबान आइलतुन चितऊज़ी नो ज़िक्र बिलजहर मुतलक़न बिदअत न दे ज़िक्र चिटोली कई तिलावत न कई हाफिज़ान साहिबान मस्जिदों के न कई ज़िक्र बिलजार दा न दे कुरान पाक तिलावत च कई इस्तिग़फ़ार के साथ गुनाह कबीरा माफ़ होता है या सग़ीरा इस्तिग़फ़ार सरा सग़ीरा व कबीरा दोड़ा माफ़ की नेको अमाल सरा सग़ीरा माफ़ की और इस्तिग़फ़ार सरा व कबीरा हम और सर माफ़ की बारकल्लाहु फ़ी उम्रिक सय्यदी व मुर्शिदी असदुल्लाह दिस्सा सोइलम उमर की बरकत वाशी वही पंच पेरियानो पसिल मुंज़ की मकरूद और पसिल मुंज़ो अज़ाब क़ब्र न इनकार कवी इंजीनियर मोहम्मद शबीर वही चुआ बयान मुसलमानान दी का काफिरान दादे मुसलमानान यो डला दा गुमराह डला दा अदवा बयानो च कम दी दादे इजमाना मुनकिर दी दा गुमराह दी दुई पसिल मुंज़ का नकीगी च दा दुई अवदस च कम दियागा बराबर नहीं प हवा बांधे अवदस न मातीगी प वीना बांधे न मातीगी प ग़लाज़त बांधे कपड़े प मनी बांधे न नापाकीगी और ज़मुंग च दा नापाकीगी नु दा चंग के पाकी नरा वही नापाक फ़िरक़ा नापाका फ़िरक़ा दा गलीज़ा नापाका फ़िरक़ा दा लकदा यो दिसी चरगी चरगानी कोर के वो साथी यो दा फर्मी चरगान से दा ग़लाज़त खुरी दा जलाला च वर्त वेले दा गा चरगान च जलाला वर्त वेले दा गैर मुक़ल्लिदी दस सवाल सौ सियाफ मना दा
دا د فقه یو اصطلاح ده. عارف خان وایي چې سلام مفتی وعلیکم السلام. نعمان شاه وایي چې کیا کرپٹو کرنسی جائز ہے؟ نا نعمان شاہ سے کرپٹو کرنسی جائز نه ده. وجه یې ده علت یې دا دی چې دا کرنسی نه ده او بله دا ده چې د دې حکومتونو په همدا منل یې نه ده، حکومتونه یې نه مني، په دې پابندي ده. اکبر حسین حنفی وی سلام علیکم وعلیکم السلام. الله دې خوشحالي نصیب کړه. نور الامین فرمای د خپل ښځې سره یو ځای ورزش کول څنګه دي؟ بالکل جایز دي. نور الامین صاحب. ابو سید قریشی وی سلام علیکم. حبیب الله شاه وی نافرمانه بیوی ته څومره سزا جایزه؟ دومره سزا چې هغې کې داغ پکې نه راځي، هډو کې نه ماتېږي. آصف خان وایي جهرن نماز جایز نه ده، دې باندې ما 2 ځله خبره وکړه. نعمت الله وایي جنازه کتنې مرتبه جایز ہے؟ یو ځلي جنازه، دوباره بیا جنازه نشي کولی. البته یو شرط دا دی چې ولی چې کم دی نږدې چې کم ولی وي دا مرده هغه جنازه نه کړي، هغه خو کولی شي، نور دوباره جنازه نشي کولی. لکه پلار دې مړ شي زوی وي، زوی مړ شي پلار وي، رور مشر وي چې تو نږدې رشتہ دار وي. معاذ خان وہی چې اولیاء اللہ کی قبور سے فیض حاصل کرنا کیسے ہے؟ بالکل جائز ہے. اور ان کی قبور پر جا کر اولیاء سے دعا کی درخواست کرنا استشفاء بالکل جائز ہے. وہ ہماری پکار سنتے پہچانتے دا ہم جائز دی کدا کیدا شاوی دیکھے اس کا بحث نشتا. البته د مردانه ما فوق الاسباب امداد غختل چې هغه الله کار کوي نو دا جایز نه دي. محمد ابراهیم حنفی وایي چې مفتی صاحب السلام علیکم. سعید عربی نسوار کی مشین لگا نسوار بنا بیچا دا کمای شه جایز ده. ابو بکر حسین وایي چې مفتی صاحب د پیزار سره جنازه څنګه ده؟ جایز ده چې پیزار لاندې ګندا نه وي. علماء دیوبند مفتی قولم سے قربان. اکبر حسین صاحب حنفی صاحب اللہ دی عزت من کا. افتخار خان وی چې سلام علیکم. اللہ دی ټول مسئلے حل کی. غنی الرحمن وی سلام علیکم السلام. مفتی صاحب بدن میں جو دانے ہوتے ہیں اسے سفید پانی دے سر اودس نہ ماتی. افتخار مدینہ منورہ جائے تو سلام کیسے کرے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دا سے سلام بوائے پر روزہ بندے. اسلامی ویڈیو ډومیل دمیل کا دمیل میرا جواب دو. تا سوال کم دے دا پکې چرته ولټه سوال چرته دوباره سوال راولېږه زر کنده پروګرام ختمیږي. اسلامی ویډیو تا کم سوال دی. صدیق الله وی صرف تاسو پس المنس کیږي الحمدلله صحیح فتوا ورکوي تا پس المنس صحیح دی. جزاک الله. ابو سید قریشی وی چې سیف الله شاه بیمار دی. الله پاک سیف الله شاه سے روح صحت ورکی. حافظ احسان الله فروقی. حضرت آپ فرما دے کہ شہید مسلم منانا جائز نہیں، لیکن 12 ربیع الاول کے دن پیر سباق میں ماؤ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسے چاہیے. سیرت جلسے کا پا 12 ربیع الاول کا پا 13 کا پا 14 کا 15 کا پا ربیع الاول کی کا پا غیر ربیع الاول کی مدا وہی لی. دا عیدونه میدونه جایز نه دي. دا تعین کول چې په دې ورځ ثواب ډیر دی دا جایز نه. دا تعین شرعي. پیر سباق کا استناده خود علماء دیوبند استناده. حمید الله تاسو پس المن نکیږي، تاسو بدعتیان مشرکان یې. حدیث ته لا يقبل الله صاحب بدعه صوما ولا صلاه. حمید الله وی دا غفتې وګوره چې تا دا چا درکړی دا شیخ طیب صاحب له پکار دی. مشر سړی دی شیخ طیب صاحب پوه سړی دی. لکه څنګه چې خلکو ته وایي چې ګوره د جمهوریت یو مباح عمل دی، دې ته کفر او شرک خبرې مه کوئ. دا کفر نه دی، دا یو کار دی مباح. نو دارنګه شیخ طیب صاحب له پکار دی چې کله ته 40 ورځې دوره د ترجمه کوي نو په اول کې په منځ کې په آخر کې د خلکو ته وایي چې تاسو فتوا ورنه کې. د فتوا ورکول دا د مفتی کار دی، او بیا د هغه مفتی چې مجتهد وي کفر فتوا به هغه لګوي. نو دا فتوونه شیخ طیب صاحب ته زما دا پیغام ورسوي چې دا پنځپریان د خوارج دي چې کم دي دا د فتوونه بچ کړي، د فتوی د نه لګي. ځکه مسلم شریف کې حدیث دی چې څوک په مسلمان فتوا ولګي واپس دل راځي. پنځپریانو ولې ځان کافر وي، ولې ځان مشرک کوي؟ د الله بندگانو حمید الله په دې حدیث په وجه باندې په موږ د کفر او مشرک فتوا ملګوا. ځکه چې ته به ممکن شرک ثابتول شنه بدعت ثابتول. البته تاسو پنځپریانو اعتقادي عقیده کې چې کوم دي بدعت شته ما ویلي دي ذکر کړی مې. افتخار خان وی چې عمرہ کا احرام پہننے کے بعد سر کو ڈھنگنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہ سر بنا پٹھائے.
जहर नमाज जनाजा आसिफ खान जवाब में दर का इस्लामी वीडियो डमेल वही دا و چې کم جواب راکړه دا ډومیل ولا سوي ویډیو ډومیل د سوالي کم دی ما خو سوال نه دی راغلی ملګری ته سوال ولې نه راځي چې ها دوباره دی زر دی راولګي به دعا کوو اسلامي ویډیو ته کمنټس کې د سوال راولګي یا ټلیفون وکړه کم د سوال چې جواب درکو حافظ حسن الله فاروقي وایي چې پیر سباق والا کمنټ ته پورا پڑھاو نه کو جواب هم گول مول کړو نو گول مول اخرى کنه جی چې په ټلیفون باندې خلکو پوښتنې کړي پیر سبق جواب مدر که چې د علماء دیوبند استانه ده جی زاهد صاحب د لاهور نه وی چې د بارک یو کتاب نومو خو چې رفع الیدین نشته دی یامین والجهر نشته دی بارک یو کتاب رفع الیدین نشته ده په دې باندې حدیث بدرته خو کنه مسلم شریف کې حدیث ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ډېر په سختۍ سره منع کړ چې اوس کونو فی الصلاه چې په لمانځه کې تاسو غمه کوي رفع الیدین مکه په آرام سره ودرېږي قرآن کې آیات راغلي چې خشوع سره ودرېږي خشوع دا ده چې رفع الیدین نه وشي او کم چې تکبیر تحریمه ولا رفع الیدین د لمانځه کې دننه نه دي بهر دي د امینو کړوي صاحب کتابونو کې دا دشته امینو کړوي یو بلکې سوال وکړی دی چې یو کس ویزه شوی ده او ټیکټ پیسې ورسره نشته عمرې لذي نو که یو کس ولا په ګران قیمت باندې په دمن ټیکټ خرڅ کا په کشت باندې نو دا جایز دی دا جایز ټیکټ چې په خرڅ کې جایز خو نغد پیسې چې ورکي نو دا به سود کې راځي یو بل کې سوال کړی دی چې ډالر په قرض باندې خرڅول چې ډالر خرڅ کړي اصل ډالر په قرض خرڅول شي خو په هغه نرخ په خرڅای چې نن نرخ کم دی کم نن نرخ ته په دې به خرڅ جی او یو عبد الله بنیر نه هغه د سلامونه کا وعلیکم السلام جنازه ولا کلیپ ته ځان راولګي عبد الله صاحب ته د جنازې ولا کلیپ چې د اخر کې ما وې دا کټ کا ورولېګا او عبد الله له ورولېګا ذات ته په طریقه سره یا پیج نه شیر کوي ځا او د ډی ای خان فیض الله کې شیر کو فیض الله چې داس وظیفه را راکړه چې ډېر مالدار دا اخر کې چې مونږ خبره وکړو ها فیض الله سی بي د ډی ای خان نه ته ډاونلوډ کوي دته ورکته سلمان به ډاونلوډ کی طلب در جی چې داس وظیفه را راکړه چې ډېر مالدار شمه یعنی عرب پتی یا کرب دا خو په قران پاک کې راغلی دا کنه چې ته استغفار ډېر وایا تبا عرب پتی او کروڑ پتی هم شي او تاو بچیم ډېر زمکه بده ډېرې استغفار دې فقلت استغفروا استغفار ډېر وایا بل مسله دا چې ته دعای انس وایا دعای انس سارو مخام لس پرې وایا درې پرې بسم الله على نفسي وديني بسم الله على اهلي ومالي وولدي بسم الله على ما اعطاني الله ربي لا اشرك به شيئا دعای انس کمنټس کې ورته لاندې ولګوا جی بس یو اخیری سوال دی چې یو کس یو موبایل ته ضرورت دی یا بل داسې یو شي ته چې هغه معین دی او بازار له ما کسر لاړ شي او په وای خري بیا په دمنه په کشت باندې خرڅ لا جایز دی چې موبایل ځان لواله بیا په دمنه دوباره کیس باندې خرڅ کی خزان له خپل اخلي ځان له دوی سوداګانې بقاعده جایز دی موټرسایکلونو کیس باندې خرڅول جایز رجسټریشن خانه چې دای چې ور سره خو ځان ته به اخلي بیا به دته اړای اوله په سودا ځان لکې خا دا یو سوال دی چې کاغذ کې اړول شي خو اول ځان ته قبضه وکي کاغذ نه اړای قبضه ځان لوکي بیا د په دبان خرڅ کی دله د موټرسایکل کا قبضه ورکی کاغذونه دله واړی جی جواب سب شو جهاز में अगर नमाज का वक़्त हो जाए इफ्तिखार हान वही नो बे जहाज़ के लमुंस की कना उधरेगा लमुंस कवा फ़रूक ज़मान वही कि मीक़ात से ihराम के बगैर गुजर जाए तो उस पर दम लाजिम है किया कि ये दम हरम में ज़बह करना है या अपने इलाके में हरम के बदागा दम ज़बह का है मोहम्मद रेहान मुहिब वही मुफ्ती से बास खलक कोई मुसलमा कज़ाब स वक्त लापारा कातिब वही पाते न पाते शवे दा खु सर सुहाबी न دا خو نبی علیہ السلام سره نه ملو شي امام ابو حنیفه رحمۃ امام شافعی رحمۃ الله شاګرد دی امام ابو حنیفه د امام شافعی شاګرد دی محمد ریحان صاحب لګ پکې خطا شو امام شافعی ډېر بعد کې تیر شوی امام شافعی چې کم دی د امام محمد بن محمد چې کم دی داغه شاګرد دی امام محمد د امام ابو حنیفه شاګرد یعنی امام ابو حنیفه داغه نیکه کې ده نیکه استاد کیږي امام شافعی خو رسو تر امام شافعی د امام ابو حنیفه د شاګردانو شاګرد دی پوه شو
کم ورځ باندې چې امام صاحب وفات شوی امام شفیع پیدا شوی خو امام ابو حنیفه چې کم شاګردان وکنه دا غونه امام شفیع سبق ویلې ده مسله داسې ده نماز استخاره کتنے دن ادا کر سکتے افتخار ہو 3 ورځې د پرایس پکار د 3 ورځې د پاره ها دلته کې مسله لکه چې اسلامی ویډیو ولا راولېګل مولانا صاحب پاکستان کے شمالی اخراجات میں ایک طبقہ ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے مشہور ہے ٹی پی ایس میں علماء کرام طلباء کرام دیندار لوگ ہیں یہ لوگ فوج کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور دا اوس نشته پورا خبره پکې اور بس نور څه نشته سوال دې څه دی آپ پکې نشته کته سو پکې کولاول شي کولاوي که نه کولاوي غنی الرحمان وی چې مفتی سے اگر زبان میں ثقل ہو تو اس کے لیے کچھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی دا دعا وایا سر حافظ احسان الله فاروقی وای چې پیر سبق دیوبند استناد نو جشن عید میلاد دیوبند استناد نو جشن عید میلاد النبی چې غلط کار کوي دیوبند استنا په دیوبند مدرسو کې دا غلط کارونه نه کیږي کنه کله نه کله کیږي انسان ته خطا کیږي پیر سبق چې دا دیوبند استناد کچرته پکې جشن د عید میلاد ما خو نه دی کیږي خو غلط کار دی نو غلط کار چې کیږي نو دیو جنا دیوبند نه خو نه شو بسله تاسو خوارج خلک د اسلام نه په ګناه باندې و باسه دیوبند خلا پرې دا دی الله بنده فاروقی صاحب خبره ځان پویوا جی شکون باره کې څه حکم دی شکونو ممندو چا کړه سوال نوم خو اخلاق ممندو نه چا کړه اوس نوم د مادر ته نوم خودلو ممندو نه چا سوال کړي چې شکونو په د باران کې راغلي په سیلاب کې خلک چې خوري حرام دی نه دی هر قسم شکون چې دی څوک وی الوغان خو څوک چار څه خوري چې شکون دی دا حشرات الارض نه دی نو دا به نه خوري لکه چینجی چې نه خوري ماران نه خوري داسې به شکون نه خوري ٹھیک دی خاصمی وی زبر روزگار ہے نو تب روزگار ہے تا او 10 چې کایا هر وخت او 10 کې ګرځه اوس ګرمای کې خو او 10 کول شي کنه چرندام کې ګرځه چې او 10 کوي نو او 10 کې داسې وای اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي درې و روایت نو تو به روزگار نه ان شاء الله افتخار وای چې وطن کې علاقہ دفاع کرے موت ہے تو کیا یہ بھی بالکل خپل وطن چې دفاع کوي او مرشه بالکل شهید الله پاک دې موږ مسلمانانو ټول ته شهادت نصیب کی ختم سبق وای بیا مسله ختم شوای زر کو دا غورما کې چې وګړاوي دین او براوزي او 10 نه ماتيږي مخ کې وای بس دعا به وکړو الله پاک چې زمونږ اوریدونکو څومره دي په کم ځای کې چې دی الله پاک دې ټول حاجتونه پورا کړي الله دې شرعي حاجتونه دوی پورا کړي یا الله بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي یا الله بیروزګار ته روزګار نصیب کړي چې روزګار شته روزګار کې برکت واشه ګناونه نه یا الله مونږ په امان کې قران او حدیث پوهه نصیب کړي فقات مونږ تر نصیب فقہ باندې بصیرت او فقات مونږ تر نصیب کړي یا الله د خوارجونه د تکفیریانو نه د ښه عقیدونه الله موږ مسلمانان په امان کې او دغه دعا وکړو چې اولاد نشته نرینه اولاد نصیب کې چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه ورکړي چې اولاد نشته نرینه اولاد نصیب کې یا الله زموږ ملګری چې څومره دي عبدالرحمن صاحب ته دعا وکړو الله د مدرسې تنظیم ورته وفرمایي چې تر علي صاحب ته دعا وکړو الله پاک دې د پوهه علم عمر کې برکت ورکړي ټول مسلمانان ملګری څومره ناس دي زموږ درو افتام ملګری الله پاک دې دوی ته علم نصیب کړي الله دې دوی ته فقاهت او بصیرت نصیب کی علم چشمه او منبع دی وګرځي بهر ملک کې مسلمانان روډه دی الله د خپل ملک ته سالم او غنیم راولي الله پاک دې زموږ درو افتاء سره څوک تعاون کوي په کومه مرتبه کې ور سره تعاون کوي دنیا آخرت خیس عزتونه نصیب کی یا الله اجرونه ورکي څوک چې دغه پروګرامونه اوري شیر کوي خلکو ته رسي ست کا جریه وګرځوي دوی د پاره خبر د پاره یخواله سبب یې وګرځوي زموږ ملک اسلامي نظام نفذ دایم کې او دغه دعا وکړي چې اسلام د پاره چې بکمه شوبه کې څوک کار کوي jihad کوي سیاست کوي تبلیغ کوي دعوت تبلیغ کار کوي تعلیم او تعلم کوي په هر شوبه کې یا الله دوی ته برکت نصیب کی دوی ته یا الله فتح نصیب موږ ملک اسلامي نظام نفذ دایم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق